بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. دا سورة عنکبوت نوستم سوره ده، پاره یوستمه ده، آیات چې دی پنځه، یعنی آیات چې دی 45 نمبر دی. اوس په دې کې د ذاکر نایک سه انجلي پښتنه وکړه چې زموږ په علاقه کې اسلام علما زیاتی، تبلیغیان زیاتی، دغه باوجود زموږ په علاقه کې په مدرسو کې یا په نور علاقو کې د ماشومانو سره او زینه‌کاري کېږي. نو زما ورونو دغه زموږ نن سبا چې موږ مسلمانان یو، موږ صرف براینا مسلمانان یو. که چیرې موږ په لمانځه باندې عمل وکړو بیا به زموږ په علاقه کې غلا نه کېږي او زینه‌کاري به نه کېږي، سود به نه کېږي، شرک به نه کېږي، کفر به نه کېږي، دوکې او فریبونه به نه کېږي او زینه‌کاري به بالکل بند وي. که په دغه دوو لفظو باندې موږ عمل وکړو، هغه دوه لفظونه څه دي؟ التحیات لله والصلوات والطیبات. په عربي زبان کې التحیات دې ته وایي چې یا رب زه ستا په در کې پیشکشي کوم، حاضرومې، لګومې. رب د موږ سره وعده کړی چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الله د هر مسلمان سره د ده ځان و مال اخیستی دي په یوازې کې د جنت. نو چې رب کائنات ځان و مال واخیستی، هغه بیا نشي کولی چې دی داخله بیا په آرامه کې استعمال کړي او دی بیا خپل شهوت په هغه زنا کې استعمال کړي، دی بیا بلکې په جایز کې استعمال چې خپله حلاله بیبي ورته ناسته ده، په هغه کې به دی خپل خواهشات هلته لګوي چې کم کار دته رب کائنات جایز کړي دي. حلاله نکاح د خپلې کوروالا سره به دی همبستري کړي، شهوت پرته باندې. که دی مسلمان وي نو ده وعده وکړه چې التحیات لله، یا ربه زه ستا په در کې حاضرومه، والصلواتي بدني عبادت، دا خوله، دا سترګې، دا عقل، دا لاسونه، دا پښې، دا به زه په هغه کارو کې لګوم یا الله چې کوم تا ماته د هغه استعمالول حق را کړی دي. که زما خواهشات زیات دي زه به د خپلې کوروالا سره همبستري کوم، زه به د ماشومانو سره او زنا نه کوم، زه به د امسایه د معاینې سره زینه‌کاري نه کوم. نو دا بیا د الله سره وعده پر ځای سره لا دین لمن لا حضر، چا چې وعده نه که پر ځای د الله سره د هغه دین ته اعتبار نشته. دغه ملایان دغه چې په د مدرسو کې د ماشومانو سره زینه‌کاري کوي یا په ماجوتانو کې کوي، دا په حقیقت کې مسلمانان نه دي، دا هغه خلک دي مذهب پرسته دي، فرقه پرسته دي، صرف د خپلې خېټې د پاللو دپاره یو اذان کوي، اذان یې زده کړی دي، یو قرات یې زده کړی دي، نور په د لمانځه دی نه دی پوه. که دی پوه وای ده بیا دغه زینه‌کاري نه کوه د همسایه د ښځې سره، ده او زینه‌کاري نه کوله د ماشومانو سره په مدرسو په ماجوتانو کې. نو زما ورونو دویم لفظ دا چې وطیبات، پاک مال به یا الله ستا په لار کې لګو. و دغه اول د ملایان راواخله، د الکانو پر نامه باندې د مدرسې پر نامه باندې چندې کوي په خپله او ګاډیان یې اخلي. آیا دا مال دې ته جایز دی؟ آیا بیا پر دا المانځه باندې د پیسې اخی دا جایز دي؟
دی اذانونو کې دا پیسې اخلي دا جایز دی که دی د انبیاو وارث وای د به دا دین د الله د رضا لپاره بیانولی نو خو معلومه ده چې دی 2 نمبر دی مسلمان نه دی وتوی به پاک مال به ګټي په خپل لاس باندې بیا به د الله په لار کې لګي نو ته ما ته ورشه کم پیر کم آغا کم مولا کم شیخ القرآن کم شیخ الحدیث کم قاری په خپل لاس ګټلې ده او د الله په لار کې لګولې ده کم مولا هغه علما یسو کم د الله په لار کې کم مال لګولې کم ځان لګولې ما ورونو دا مسلمانان او دین په حقیقت کې دا مسلک پرست دي او فرقه پرست دي د عبدالله بن ابی پر لار روان دي منافقان دي صرف په جامه کې د مسلمانانو دي د نبی صلی الله علیه وسلم د هغه اورمه به څال وي چې د هغه شپانه لیوسي نو دا د نن سبا علما سوسی دي دا کوم چې ځان ته موږ هغه اخیلو پیران دا هغه لیوان دي د اسلام په جامه کې د خلکو مالونه خوري د خلکو عزتونه اخلي دغه زموږ جاهلان ورزي وای دا هغه اخیل دي دا پیران دي دا مولایان دي دا 2 نمبر خلک دي دا مسلمانان نه دي دا د عبدالله بن ابی په لار روان که چیرې دي مسلمانانی دا قرآن د رب کائنات له طرفه دی چې کم سړی لمونځ کې هغه به د بیایي راګرځي د شرک به راګرځي د کفر دوی کم یې راګرځولی دي دغه پر زیارتو باندې ګرځي زیارتو لزګلي د زیارتو سه غواړي غیر الله راننګي یا خدای پلانې نیکه را رسېږه یا خدای پلانې نیکه دا کار مې وکړي دا مسلمانان نه دي دا مشرکان دي زما ورونو رب وایي اتلو ما اوحی الیکم اے پیغمبر اسلام کم څه چې تا ته وحی کیږي اے پیغمبره کم چې تا ته زموږ له جانبه تا ته وحی کیږي د هغه کتابو څخه څه وکړه دا بیان که و خلکو ته دا د الله قرآن ورسوه اتلو بیان که ما هغه حلال و حرام هغه چې الله ثواب درکړي الله عذاب درکړي اوحی الیک چې تا ته وحی کیږي من الکتاب د الله د کتاب څخه چې دا د الله کتاب دی مشتی پر ایمان دی قرآن شفا ورته وایي واقیم الصلاة او قائم کلمونځ ان الصلاة بشک دا لمونځ دی تنها تاسو را ګرځوي عن الفحشاء د بیایي کارو او المنکر د بد کارو دغه لمونځ کلمونځ وي تا به د شرک راګرځي تا به د کفر راګرځي تا به د منافقت راګرځي تا به د غلا او د زنا راګرځي نو که ستا لمونځ نه دی که ستا لمونځ وای نن به ته ستا د وجې څخه ماشومان محفوظه وای ستا د وجې څخه به دغه اسلام محفوظه وای ته د اسلام په غم کې نه ته د خېټې په غم کې ولذکر الله اکبر الله یقینا د ذکر د الله ډېر غټ دی ذکر څه ته وایي د الله قرآن ته وایي الله وایي دا زما قرآن تر ټولو کتابو تر ټولو اونیستو تر ټولو اسکارو دا قرآن غټ دی دا واخه په دې عمل وکړه په دې لمانځه کې چې وایه په هغه بیا عمل وکړه والله والا چې دی یعلم پوه دی ما په هغه څه باندې تاسو لمونځ تاسې کوئ نو زما ورونو رب کائنات وایي چې دغه لمونځ تا د بیایي سره ګرځي لیکن په دغه قرآن کې د رب حکم دی داسې خلک سه لکه منافقان عبدالله بن ابی دغه امرنګه فویل للمصلین پس هلاکت دغه خلکو دپاره چې هغه لمونځګزار وي لمونځ به هم کوي دغه باوجود بیا ځای جهنم وي ولې چې دی لمونځ کوي نه په پوهېږي لکه نن سبا زموږ مسلمانان ورته وایي د الله اکبر څه معنی ده وایي نه بسم الله الرحمن الرحیم څه معنی وایي نه الحمدلله څه معنی ده وایي نه تر الله اکبر چې ونیسه تر السلام علیکم ورحمت الله پر په هېڅ نه دی پوه صرف د میټر رقم یې زده کړی دی نور نه پوهېږي وایي کور مې د تاجار څخه دې مه اوسه مسلمان یم خو په ګر قرآن کې مې یو آیات نه دی زه په معنا سره لمونځ مې نه دی زه شپږ کلمې چې دوی وایي چې دغه د دوی په علاقه کې راځي په یوه کلمه باندې هم نه پوهېږي په آمنت بالله رحمت الله نه پوهېږي په آیات الکرسي نه پوهېږي په لومینه نه پوهېږي په شین نه پوهېږي صرف
د میټر رقم یې زده کړی دی په هغه باندې بس جګ پورته کېږي نو دا لمونځ د دې لپاره د کولو باوجود د دې ځای به جانب وي د دغه کافرانو مشرکانو ملایان چې په ماجد کې د ماشومانو سره زنا کوي دا د دغه خلکو په باره کې الله وایي فویل للمصلین هلاکت یې هغه خلکو لره چې هغه لمونځ کوونکي دي الله د دا خلکو لپاره لکه الذین هم عن صلاتهم ساهون دا هغه خلک چې د خپلو لمونځو څخه بېخبره دي چې زما د رب سره کومه وعده کړې ده ما څه وویل ما ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله ستا بندګي به کوم د تاسو به کومک وکړم یا شیخ عبدالقادر جلانی یا غوث الاعظم دستګیر یا میا صاحب یا لالک آغا یا یوسف لیکرنشه دا مسلمانان نه دي الله دې د خپلو لمونځو څخه ناخبره دي او بل الذین هم یراؤون هغه خلک چې دي اوریاکاري کوي بعضې خلک بیا ښه د الله کتاب یې زده کړی قاریان وي حافظان وي خو تر الک لاندې نه ځي صرف تراوو دپاره یې زده کړی چې میاشته روانه زه به دا لمونځونه ورکوم دغه 6 رکعته تراویح په دې کې مات بشي ښه اذان یې زده کړی په مازان کې په ماجد کې به اذان کوم مات به د میاشتې تنخواه ملوي ښه قرات یې زده کړی دي په ماجد کې لمونځ ورکوي دا لمونځ د پیسو دپاره کوي نو الله دا خلک ریاکاره دي دا د انبیاء وارثان نه دي مسلمانان نه دي که مسلمانان وای دوی به په لمانځه باندې عمل کړی وای لا دین لمن لا حد له کوم چا چې واده وکړه د نه کړو د هغه دین ته اعتبار نشته وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون الله زما د آیاتو انکار نه کوي مګر هغه خلک چې هغه کافران اوس ته دلته خلک شی نه دا قرآن ته بیان کړي چې باید دا ملایان چې پر دین پیسې د ارامي دي دوی دا د الله قرآن نه مني که تور ته دا د لمانځه بعد د دعا په اجتماعي سره نشته دی دا تا سره نه مني دی د دې ملا بېدینه بېایمانه د پیر خبرې مني خو ستا خبرې نه مني که تور ته چې نبي سلم په ګر عمر باندې نه تعویض لیکلی دي نه یې چاته ورکړی که کړی چې پیښه کړه پر تا د هغه ناسته معاینه طلاق یې واخه پر تا د الله لعنت چې او نبی صلی الله علیه وسلم په خپل عمر کې یو چاته پوخ تعویض یا کچه تعویض یا چاشتنې ورکړي دي که کړي ترې راوړه زما ورونو دغه نن سبا چې حاکمې نجلۍ د ذاکر نایک څخه پوښتنه وکړه نو دې خبره صحیح ده خو دا خلک مسلمانان نه دي دا صرف براینه مسلمانان دي دا د الله د قرآن سره واسطه نشته د الله د دین سره واسطه نشته که دوی د الله د قرآن سره واسطه وای دوی به دا رقم عمل نه کولی نو ذاکر ساته په کار دا و چې دا خلکو لمونځونه نه دي لمونځونه که د دوی لمونځونه دوی به زناکاري بیا نه کړي د ټول بدن به د الله په لار کې لګېدی د ده مال به ټول د الله په لار کې اوس ته ما ته راوښي یو ملا چې ده په خپل لاس باندې او ګټلي او بیا د الله په لار کې لګولي یو ملا ته راوښیه د ګر عمر د بل ولاس ته او کور ته تمه ده خو د ده د کوره څخه موږ نه او غړی لیدلی دي نه مې خیرات لیدلی دي نو هغه بېایمانه ملا دعوه کوي وایي زه د انبیاو وارث یم دا د انبیاو وارثان نه دي دا د فرعون لعنتي د عبدالله بن ابی وارثان دي نو الله پاک دې موږ ته توسل فکر چې دا قرآن زده کړو په دې عمل وکړو تر بله پورې ورسوو پر دې موږ ته الله پاک پر دغه اسلام باندې مرګ راکړي او تر بله پورې ورسوو